Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلى
عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم औरीदुनको मुसलमानानो, नन हम तारीख द शव्वालुल मुकर्रम सन 1442 हिजरी दा 11 शव्वालुल मुकर्रम सन 3 हिजरी द्वेमा अजीमा मारिका और जिहाद दे इस्लाम ग़ज़वे उहुद प मैदान दो उहुद की शविवा मौजूदा हालात सरा द मुनासबत प बिना कुरान करीम द सूरे निसा यौ दुआ आयतुना स्तासुबान दी तिलावत शुल बियाददी आयतें मुक़द्दसतें सराद मुनासबत बवजा दियो हदीस मुबारक दलुस्तो तौफीक अल्लाह रा नसीब का। नन आलमी सतह बांदी
د کفر او د اسلام یو مقابله شروع ده. فکری، ذہنی، تہذیبی، عقیدوی، ایمانی اور دینی مقابلہ دا. مسلاس پلاس جنگ اور مقاتلہ دا. لیکن مسلمان غافل دے، دخبلی ذمہ دارینا بے حصہ دے. کافران ټول د مسلمانانو خلاف یو شوي دي. مسلمانان خپل مابین کې د اختلافاتو نه اوزګار نه دي. اصل دشمن هیر دے اور مسلمان د مسلمان سرا مشتو گریبان دے، کافر پا تماشا دے. سڑیر دل خراش حالات دی چیو طرف تا فلسطین کی اور قدس کی بے درد سرا قتل عام اور بے حرمتی د مسلمانانو اور د جماعت شروع دا. د مسجد اقصی بے حرمتی شروع دا. بلی غاڑی تا بے حصہ حکمرانان د مسلمانانو تماشی کی او د نتائجو پہ انتظار دی چی تقدیری فیصلے رونما کی گی، سرگندی گی او خکارا کی گی. من باغ خبرونا پا اخبارات کی لولو بیا با پاغی مزمتونا کو، اظہار افسوس بکو. زیاد نزیاد یونائٹڈ نیشن تا، اقوام متحدہ تا خپل عرضی، خپل درخواست بڑواندی کو چی زمانگا دا مسلمانانو دا بچو پا فلسطین کی قتل عام شو، د زنانو بی حرمتی شروع دا، سپینگیری بوډاګان وجلی کیږي. زمنګ د مسجد اقصی بی حرمتی کیږي، د دې د ایکشن واغستلی شي. دہشتگرد قاتل اسرائیل سرا یا خکارا او یا پس پردہ ټول کافران ولاړ دي او د کافرانو زر خرید د مسلمانانو حکمرانانو ولاړ دي. خدایات ساته د قرآن و حدیث ندا معلومیږي اور تاریخم پدی گواہ دے چی پداسی صورتحال کی بیان نمبر وی مخ کی رستو خوباتی کی دل او پریخودل نہیں. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا يعذب الخاصة لا يعذب العامة بعمل الخاصة. اللہ عام خلق العذاب د خاص خلق د عمل د وجینا نور کئی. خو کله چې خاص خلق د الله نافرمان شي، ظالمان شي، بیا داغی نباد
عام خلق چې د ظالم د لاس په نیولو قادر وي او لاس وننیسي د مظلوم مرسته ونکي نو الله داسې عذابونه را لیږي چې عام خاص په ټول تباہ کوي. نن هیچا د اسرائیل لاس وننیو چا خپلی جنگی تیاری په فضا کې وانه لوزولی چې زبا د فلسطین د مظلومانو د ظلم تپوس بکو د چا د توپونو د میزایلو روح اسرائیل طرف ته ونړید بهانی شروع دی اور باغ بهانو د قومونو دوکا کول د بیحسا حکمرانانو شعار ګرځیدلې دی چې بس یو دوکا ورکړې شي چې آو منګ په اخبار کې یا په نیټ باندې یو ټویټ وکړه یو مزمتی بیان ورکړنا پدې حق نه ادا کیږي. کله چې د ظالمانو ظلم انتها ته رسی او د مظلومانو مظلومیت حد ته ورسی بیا د رب د غاړې نه دو فیصلو کې یو فیصله کیږي اور دا د الله سنت دی چې د ظالم ظلم انتها ته ورسی د مظلوم مظلومیت انتها ته ورسی نو یا انقلاب راځي او یا عذاب راځي. منګه انقلاب غواړو اسلامی پرامن انقلاب غواړو الله دې موږ د عذابونو نو ساتي خودي دوو کارو کې به یو کار کیږي. انقلاب د پارس اسباب وی سلار وی کله چې مسلمانان پاغه لار تګو کی نو د انقلاب سره مخامخ شي اور الله رب العزت د مظلومانو مرسته وکي او د ظالمانو نه تپوسو کی ظالمان مغلوب کی او کله چې دنیا تماشی کوي د مظلوم په مظلومیت باندې نو دا دنیا دا عذاب سره مخامخ کیږي. الله دې خپل عذابونه مونږ ته نه ښیي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې طائف ته لاړ دا د دنیا د تاریخ د ظلم یو تور ورځ وا مور ابي عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس کی حضرت د احد نه زیات سخت اورس چرته راغلی د تاسو کو ژوند کی نبی علیہ السلام فرمایل عائشہ احد خو ډیره سخت وا خود احد نه زیات سخت په طائف کې وا د احد خپل تکلیفونو میدان د احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وفادارو جان نثارو صحابه کرامو دا ویني لیدلې وي د بدنونو قیمه لیدلې وي نبی علیہ السلام د غشو باران ته ولاړ دی تندې مبارک زخمی شوی دی غاخ مبارک شهید شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرګرو باندې د غم غرونا را پریوتی دی د شهیدانو د خخولو د پاره د قبرونو د کنستلو طاقت نو لیکن حوصلی پزایوی تعلق مع الله د وجینا اعتماد علی الله بحالو چې غشی را وریدل صحابه کرامو په خپل بدنونو د نبی علیہ السلام دفاع کولا او په دې دفاع کې ډیر شهیدان شول مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غوندي یو شهید روچتئی اعلان کیږي
نن په میدان د احد کی حمزه یو لسټوټی پروت دی سید الشهدا دی چې مدینی منوری ته आवाज لاړو د حمزه خور صفیه رضی الله تعالی عنها په منډه را روانه ده نبی علیہ السلام ورلزوی توی ابای دی را پری ندی حمزه د لیدو ندی زما د نبوت سینه ورته تنگ شوا زما زړه په قطره قطره شو صفیه ترور به سووینی او څنګه به اوسغمی څنګه به برداشت کی دامنی کچرا نشي زوی په لار کې ابای ته ودرېدو چې ابای راضی بنا دا پکار شو چې لري شزمارور شهید شوی دی او تاسو کې چې ما منی کې زخو ورزم خپل رور بینم چې زوی د لارې نه لري کو قدمي اوچت کو نو زوی ورته आवाज کو موري زمانہ د رسول الله حکم دے چرا نشي واپس قدم کی خودو پزمکا او آغا زینے چغوالا اے دا اللہ حبیب مارا پریدے ما تی اجازتو کئے چی زخ پل رور وینم حمزہ وینم نبی علیہ السلام ورطوی ترور لالا شا دلیدو ندے زین شملی دی تبے لاسنگو وینی بیزو آدکوم چی ویر بنکوم ساندی بنویم چغی بنوام بی صبره او د ناشکره خبری بنکوم زما آهد دے چی زب صبر کو نبی علیہ السلامی وعدہ دا ویا ورا شوی وینا وی سباب دا قیامت پورز دا اللہ پدر کی زفخر کم چی یا اللہ زداغا حمزہ خوری ما چې زما رور په میدان د احد کې د لا اله الا الله د پاره ډېر لوی قرباني ورکړې و دی له لیدل غواړم شهیدانو نمونه واغستلی شول د زخمیانو نمونه واغستلی شول د روغ او د ژوندو نمونه واغستلی شول خو یو نوم په یو ځای کې نه میلاوي چې هغه د انس رضی الله تعالی عنہ تر دی داغه نوم انس دے انس ابن نضر انس ابن نضر نه ملاوی نو خوري رااله دا خويندې پرونو ډېرې ماینی زیریږي کړيږي درديږي پرونو دا خور وتر په میدان کې ګرځي چې زمار ورسه شو نه په ژوندو کې شتا نه په زخمیانو کې شتا نه په شهیدانو کې شتا انس ابن نضر سشو دا غسړې دی چې د بدر نه پاتې شو حدیث کې راځي او چې کله دې پاتې شو نو ډېر خفا او ملامت نو دا الله سره وعده کړی و د ملامت یاد وجینا چې یا الله د اسلام د لومبني jihad نه زپاتې شم چې هغه بدر دی او کبیا jihad جوړ شو نستا بندہ آنس بتا تزانو خی چیز سکو داسی دا غیرت خبر ہے کڑی وا بیچی اور بل شو جنگ تود شو نو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا انس ابن نضر زمام خیل راغے او دے دی خوڑگی تا میدان تا دا جنگ زائی تا جبل الرمات لمنی تا را روان دے ما ورته رو راخوا خطر دا دی پل زورازا ما دیوی زما د مخینه لری شا مال د احد ویخا د جنت خوشبوئی را روانه دا پرید چې جنت تلار شه وی دغه خبره وکړو لاړ بیا چالي دلې نه دی یو صحابي وی منګا یو ډیره د غوخي ولید چې د احد په لمنه کې پروت دی خو هغه د پیجندو نه دی معلومیږي نه چې دا څوک دی خو څه قیمه غوندې پرته ده دی خوري رامنډې کړي او راغې رالا او دی غوخو ته کېناستله حدیث کې راځي صد پاسه اتیا ګزارونه پیښ شوي
صد پاسا اتیا گزارونه د تورو د نیزو د غشو دا د غربو د لرګو نه دی ګوره چې صد پاسا اتیا گزارونه پیښوي دي نو ټوټي ټوټي شوی قیمه قیمه شوی دا خور کله یو ټوکړه رالی او کله بل رالی لټیا په وینو لټ پد نه پیجندې کیږي یو ګوته لاس لرالا چې پاغه ګوته د انس ابن نضر یو زخوا یو نخوا نو چې هغه دی خور ولید نو چغه کړه دا زما لالا دی دا زما ورور دی دا داغه ګوته دا چې دا نخ پیوا هغه په 11 تاریخ د شوال په میدان د احد کې داسې حالاتو چې صحابي وی انس طلحه رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی د نبی علیہ السلام مخیتا او چې غشي راوریږي نو په دې لاسونی منی کوي رایته یداه شلا مالی دلیو چې د طلحه لاسونه د احد پر شل شنو بیا د خوځیدونو هغه داسې نرانو په اسلام او په نبی علیہ السلام مینانو نن دا خبري دا د دهشتګردۍ دي نن دا احادیث ویل دا ګناه ده نن د جهاد مسله کول دا د قیانوسی سوچ دی نو راشه کنه زبد جهاد خبره په منبر پریدم بل به پریدي زما د فلسطین د معصومانو سرکړې شوی ظلمونو تپوس وسوک کوي سیدا چې اسلام کې د دهشتګردۍ اجازت نشتا او دهشتګردو جهادم بدنام کړي دي خود دې دا معنا نه ده چې جهاد نه انکار شروع شي او جهاد بالکل بد ومنل شي او د دینه بالکل مخواړو شي نه کله چې مسلمان کې جذبه د جهاد وا نو کافرانو مسلمانانو ته پورته نشول کته یو خزی د دیبل په بندرګاه حجاج ته چغه والی وا کله چې د راجا داهر سپایانو داغه بی حرمتی کولا لاسی ورتا چاو نغی یا حجاج نو حجاج وی خور استا आवाज راو رسیدو زبه تپوسو کم نو محمد بن قاسم له لخر ورکا او راویلی گو اغلوی طاقت له شکست ورکا او بیا د سن په کوسو کې راجا داهر مردار کا او دا وطنی فتح د اسلامي پکې وکړه معتصم بالله بادشاہو چې کله رومیانو د یو مسلمانی زنانه سره د بیزته اراده کړی و نو هغه چغوالی وا هغه معتصم اغم چغه کړه چې زبد رومیانو نه د خپل خور تپوس کوما تاسو کو پدی 56 اسلامی ریاستونو کې او پدی حاکمانو کې یو نرشتا چې هغه د فلسطین د خور تپوسو کې د معصوم تپوسو کې بیانونه مزمتونه دا زما حق دی خو حاکمان په اقتدار طاقت استعمالي اور نور سنا وسائل مورکوي اسباب مادیات مورکوي تاسو مخیلم مرازه مجاهدین للار ورکه دیلدا مجاهدین کافی دي چې چا په افغانستان کې روس له ماته ور کړی و چا د امریکای غرور خور سره خوري کو دغه مجاهدین دا زمنګ استاسو رونه دي دا جنگولی شو مسلمانان په خپل میانس کې د دې د پاره چې کافر ته مخه نشي اغه مسلمان ته خپل دشمن وي نو په جمعاتونو کې دماکي کولې ناپوهه پکیو په بی ګنا مسلمانانو یې حمله کولې او دای پاغي باندې لیبل د دهشتګردۍ لګولو نه الله دې کی چې مسلمان د مسلمان سره ضرور والے رشتہ پالی او ضرور والے لاس ورکی بیا ګور چې د کافر سها شر ده نن چې کافر دور زور اور دی وجه دادا چې منګه تقسیم یو منګه یو نه یو منګ یو بل نوزګار نه یو
زمن لاسونه د مسلمانانو په وینو ککړ دي کافر رانه اوسګار دی نه خپل دشمنو پیژنه او زه د جهاد د شعبې سره وابسته خلکو ته وایم چې ګوره جهاد د اعلان د کلمت الله د پاره او په دې به اعلان د کلمت الله څنګه راشي چې ستا لاسونه د مسلمان په وینو ککړ شي کوشش وکړه د اسرائیل يهوديانو ته ځان ورسوي د هندستان هندوانو ته سبق وخایي امریکایانو دهشتګردو ته سبق وخایي مسلمان په وینو لاسونه مکه کړهوي مسلمان سره ظلم مکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایي حرز المؤمنین علی القتال اے محبوب تتیس کا مومنان پا جنگ جگڑا قتال دا امن دا پاراو دا جگڑا نو چی دا بد امنے و جہاد کی امن دے لما یحییکم پدی کی حیات دا خوشحالے دے چی یو ظالم لسزا ورکی نو نور سوک بد ظلم جرت نشی کولے ننو کدی یہودیانو لا غاخمات جواب ورکړی شي سبب په دنیا کې یو خور د مسلمانانو نه جاړي یو خور به نه جاړي خو چې جواب ورکون کې پیدا شي منګه مسلمانی صرف دې ته ویلي چې راځي بس منځونه وکړو د سونه وکړو جیب نه د اسلام یو مستقله شعبه هغه جهاد دی سنچی مسلمان با منز منی روجہ با منی حج با منی زکاة با منی داسی با مسلمان جہادم منی کر دام اسلام دے دام قرآن دے دام دا نبی علیہ السلام فرمان دے دا دین مخولی اڑاوائے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دو شاگردانو دا یو نوم دیر شاگردانو خود دی دو واقعہ ویما د یو نوم عبداللہ ابن مبارک رحمه الله او د بل نوم فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه د فضیل خپل ځان له واقعیا د چې دا څنګه سړیو او بیا الله د هدایت څنګه ورک خو بهرحال ابن مبارک رحمت الله علیه عبداللہ داغه طریقه دا و چې هغه ژوند تقسیم کړو شپږ میاشتې په میدان جنگیده د کافر سره پسنگر کی بو او شپږ میاشتې په وطنو نو کار کسب بهم کو درس تدریس بهم کو او فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه ټول عمر په حرم کې درسونه کول عبادتونه وکول چې کله عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ته دا پته ولګیدا چې زما ورور فضیل بالکل jihad نه کوي او دے بس شیخ شوے دے زبرگ شوے دے په حرم کی پروت دے عبادتونه دی او دعاګانی دی او درسونه دی نو د سنگر نے ورته خط راولی کو علماء هغه خط ذکر کړي سا اشعار ورته لیکلي ورته یا عابد الحرمین لو ابصرتنا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنخورنا بدمائنا تتخضب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب ډیر ناشنا خبره ورته کړی دا یا
بصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب. اے بحرمینو کی دا اللہ عبادت کون کیا کتا منگا پا میدان دا جہاد کی پا مینا دا اللہ مستولی دلو تب پواشی چتا خدا اللہ پا عبادت کیا سی لوبی ٹوکی کے زمنگا عبادت دا میدان جہاد کدی اولی دونتا تخبل عبادتنا دا حرم بلو بی ٹوکی خکارشی ولی تب کور دا اللہ کی پدر دا اللہ کی اللہ تجاڑی اللہ نغواڑی ستا اننگی دا اللہ دا یرید وجنا پوخ کو لامد کیگی من کانا یخدب خدہو بدموعیہی فنخورنا بدمائنا تتخذبو. یو تی چستاننگی پوخ کو لامد کیگی یو زیما چی زمنگا گریبانونا زمن پو وینو سرکیگی ستا دا اوخ کو مینا دا زمن دے وینی عشق دے. او کانا یتعبو خیلو فی باطل فخیولنا یوم الصبیحت تتعبو. یو آغا سڑے دی چی دا آغا سورلے پا باطلو کستڑی کیگی کلا علت تلے کلا دلت تلے زمنگا سورلے زمنگا اسونا پا دشمن باندی سار وقتی دا حملی پا وقت کسان کیگی زمنگا اسونا پا دشمن چی حملہ کی او لوٹو وائی آغا وقت زمنگا دا اسونا خوالا خوالا کی. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا وحج السنابک والغبار الاتیب. تال استاد مشک و عنبر و دعود خوشبو یعنی مبارک شا چی تخکلی خکلی عطرنا خوشبو یعنی پزان پوری کے خو زمن دا پارا زمن خوشبوئی ڈیرا مبارکا دا چی کل سہر وقتی زمنگا اسونا منڈی ہوئی او دا غید اخبون دا دوڑی را پورتا کیگی دا خوشبوئی دا دیز مکی دا دوڑو دا خورو منگل ستاسو دا مشکو دا عنبر دا عطرونو نخوگ دے ستا خبلا خوشبوئی دا زما خبلا خوشبوئی دا. وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَّقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ. منگلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک را رسید لے دے صحیح حدیث دے بے شکا حدیث دے. نبی علیہ السلام فرمائلو لا یستوی غبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہبو. کمی پوزی تا چی دا میدان جہاد دوڑا لاڑا اغا پوزی تا دا جہنم دور لگے بلاڑ نشی. لا یستوی غبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب. هذا کتاب اللہ ینطق بیننا. دادا اللہ کتاب زمن پمانس کی فیصلہ کون کے دے. قرآن فیصلہ کڑی دا چی شہید مڑے ندے لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء دا جوندی دین. هذا کتاب اللہ ینطق بیننا. دادا اللہ کتاب زمن پمانس کی فیصلہ کون کے دے چی لیس الشہید بمیت لا یکذبو. شہید عبس مڑے ندے دا خبرہ دروغ ندار اختیادا. شہید دا عام مڑو گندی مڑے ندے. شہید خو دیر پخکلی جون جون دے دے. احیاء عند ربهم یرزقون. دا اللہ دے کتاب فیصلہ دا تا جہاد پری خو دے دے دا اللہ پکور کی تیرہ شوے تا اسلام صرف منزو دست وائلے دے. اللہ دی حاکمانو لپوی ورکی زویم چی ایچ چاہتا دا سوال مینت آجت نشتا. ایچ چاہتا دا فریادون ضرورت نشتا. ایچ چاہتا دا جڑا آجت نشتا.
اسلامی ریاستونو حکمرانان دی خپل وطن کی خپل وطنونو کی د اسلامی فوج د قیام د پاره فیصلیو کی او دا شپږ 50 وطنونه یو لخر تیار کی د مجاهدینو چې هغه مشترکه د اسلامی ریاستونو فوج او دا غي اعظم د اسلام او د مسلمان دفاع په عالم کی والله العظیم نن دی دا فیصلو کی او سبا دی ټول اسلامی وطنونه آزاد واخلي کافر ډیر بوزدل دی کافر ډیر ډرپوک دی یو ځل چې مسلمان ورته ځان وخی یو ځل او ګوره دا سینه نه چې پدې کې مادیات او وسایل پکار دي بحمد الله جهاد په معاملې کې د مسلمان جذبه دادا د مسلمان جذبه دادا چې دا فوج د مجاهدینو به بی تنخواهی اس قسمه مراد به نه غواړي اس قسمه بوج به حاکمانو نه مسلمان به خپل سمید الله په توفیق باندې میدان تروزی خلار دی ولا ورکړې شي لار دی ولا ورکړې شي او په ورځو کې نه په ګنټو کې د اسرائیل صفایا دی واخ ورځو کې نه دا صدور ګرانه خبر هم نه ده خو مسلمان په خپل به حصہ شو دای بس په دې مسله کې حل دار چې اقوام متحده تلار شو دا غي په هنګامي اجلاس کې شرکت وکړو او غي ته سوال مينتو کو چې زما دا بچي قیمه کیږي او د دې تاسو کوي اخو په خوشاله دي دا غي خو په اشارو دا کیږي دا غي په مرسته دا کیږي ته د قاتل نه د انصاف تمکه چې زما د بچو قاتل دی زبا هغه ته سوال کوم چې مال انصاف راکو زما مرګ شه تا سره د سیس کمې دی مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان قرآن یو مسلمانانو مالکم سوشو تاسو لا ستندر پریوتے پتاسو باندی سچل شید تاسو لا تقاتلون فی سبیل اللہ چی تاسو قتال نہ کوئے پلارد اللہ کی اللہ پلار کی تاسو ولی نودری گئے دا قتال و جہاد دا پارا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان اور کمزوری بیوسا تشلاسی عاجزان دا سڑونا و دا زنانونا و دا معشومانونا الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اغا کمزوری عاجزان مسلمانان یقولون چی اغیوائی ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اے ربا زمنگا اوبا سمنگ دی کلینا چی ظالمان دی اہل او سیدن کی دی وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اے اللہ گرزوا زمن د پارا د خپل طرف نا مرګره او گرزوا زمن د پارا د خپل طرف نه امدادي اغه سوالونه کی سوق برازي ډوډۍ درنه نه غواړي روپۍ درنه نه غواړي اغه ماشومان د فلسطین د اسلام او د کلمې د رښتې پالنه درنه غواړي اس قسمه مراعات و مطالبه نه ده شوې مادیات او د اسباب او د پیسو روپو مطالبه نه ده شوې نن چې چغي وي معصومان د فلسطین دا چغي وي چې زمنګ تپوس وسوک کوي زمنګ په کورونو مسلمانان رونا خويندې په دنیا کې ژوندۍ دي شته څوک تپوس والا
زمن په حق کی आवाज پورته کولو والا زمن د پارا میدان کې ودریدلو والا شتا او ګوره ما ولوي خبره د نمبر دا نن کتا تماشي کولی نو سبب ته د تماشو شي الله دې د تماشو مکا ته سوچو کنه دا بچی زما بچی دي کړه خپل بچو پر نظر ورته وګوره کړه د فلسطین دی معصومانو تخپل بچی وایا کړه بیا وګوره چې ستا بچې ستا په جولې کې په وینو لګپت پروتي پتا وستيري الله دې نه کی الله دې نه کی ولی دا زما بچې نه دی دا د فلسطین دا زما خور نه دا دا زما مور نه دا دا زما لور نه دا دا زما رور نه دی د لا اله الا الله په تړون تړلې شي دا د محمد رسول الله امتی نه دی बख्त मुस्लिम एक मुद्दत हो गई तुझको सोते सोते हो रही है वो अज़ा उठ दौलते बेदार बन हो रही है वो अज़ा उठ दौलते बेदार बन पाँव मसले जा रहे हैं तेरी एक एक पंखड़ी फूल बनना बाद में इस वक्त नौ के खार बन उस नरमी पस्ती खबरी प्रीदा फूल बनना बाद में इस वक्त नौ के खार बन दी वक्त आलमी बरादर ख्याल मकवा दी वक्त मुसलमान बुरे दाखिली मफादात द खारिजी ताल्लुकात न मुकद्दम द इस्लाम रिश्ता द कलिमी रिश्ता دا زما د پاره د امریکای او د برتانیې او د یورپ او د بل تعلق نه اوچاته سبب د محمد رسول الله مخې تسنګ ودرېږي سبب د الله په عدالت کې د فلسطین دا معصومان دا بی ګناه شهیدان دا بم ولاړی موت بم ورزو سبکی موت بم ودرېږي د رسول الله مخله بورزو سبکی رازه د خپل حاکمانو نه قرآن طریقې سره مطالبه وکړه چې د اسلام او د مسلمان د دفاع لپاره باضابطه او فوج تیار شي پر تمام عالم چې دا غي کار هر ځای د مظلوم مسلمان مرسته हर जैद जालिम काफिर मुकाबले चाहे वो अफगानिस्तान की भी कब कश्मीर की भी कब बोस्निया चेचनिया की भी कदाहरी दा अल्लाह द वजूद ने इनकारी जमात मुसलमान रोड सर जुल्म कई न चिसो के लाश निमून के भी कदे हिंदुआनो द बुतानो पुजारी जमात मुसलमानानो सर जुल्म कई न चिसो जवाब और कौल वाला چې د اسرائیل يهود زیاته کوي نو چې څوکي خلر وانولو والای هر ځای چې مسلمان سره زیاته کی دغه حل دی داسې مخ کې ټوله زندگی اقوام متحده ته په سوالونو 13 شوا او نور سوالونه بی عزتی دا او پدې کې څه خیر من مندل نه دي زمانہ او شو زمانہ منغواړو چې دا چې د فلسطینیان واو من دا فریادونه د کشمیریانو اورو هم پدې تکلیفونو مصیبتونو ظلمونو کې پیدا شول او مړ شول حل به سوکو باسی ټول فیصله په عدالت د یونایټډ نیشن کې ورزولې شوې ده نیکړی دا او نیمه او کی چرته د مسلمان مرسته داخلك نه کوي مالکم دا تاسو له شي تاسو ولې نه یو کېږئ تاسو ولې نه بیدارېږئ تاسو ولې نه پورته کېږئ چې بل ته به سوال کوئ تا کې څه کمې دی تا له څه نیمګړتیا ده څه کمزوري ده ته د خپل مسلمان ورور دفاع او تپوس نشي کولی د خپل ایمان حفاظت نشي کولی الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
غیرت او ایمان دا لازم او ملزوم ہدایات ساتے مانند عنوان تقاضا د جذبات لرلا ما اراده دا وکړه چې زه تقریر لازم نو جذبات نه به احتراز کو زکه زما مقصد دلته صرف د جذبات تو یول نه دی پویول دی او پویولو د پاره به زه خپل دی مسلمانانو رونو ته سوال کو دا جذبات نه دی محض جذبات نه دی دا یو فکر دی د انقلاب یو سوچ دی الله دی پرامن انقلاب د مسلمانانو په حق کې برپا کی کافر دی الله غسی ذلیل او رسوا کی چې څنګه وو د صحابه کرامو په دور خدا حدیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم زڑکی چی دی ایمان کم زڑکی چی دی جہاد جذبہ نہیں او دے مرشی نو دا دا منافقت پہ یو شعبہ مر دے من ماتا ولم یغدو ولم یحدث به نفسه ماتا علی شعبت من النفاق تیر زلی او سازش شو د دهشتګردۍ په نوم باندې د جهاد او د مسلمانانو د غیرت د ختمولو د پاره خو ناکام دی ان شاء الله اول زه خپل حکمرانانو ته منګه ستاسو قتل ته جهاد نه وایو د فوج سره جګړې ته جهاد نه وایو فوجي د پاکستان زما ورور دی مسلمان دی خو من تاسو له دا دعا کو چې تاسو د جهاد په فرنٹ لینی او د پاکستان فوج بحمد الله د اسلامی ریاستونو فخر دی د اسلامی دنیا فخر دی د خپل کردار ادا کی د مظلوم مسلمان په حق دی د خپل کردار ادا کی دا خبري اوپر لګي ناشنا لګي ځکه ډیره زمانہ دباو پاتې شي خدا یاد ساته آخری خبر کو ایمان او بے غیرتی نه جمع کی ایمان او بے غیرتی په یو ځل کې نشي جمع کېدلی ستا او زما د فلسطین د مسلمان سره ورور او خور سره او بچو او مشرانو سره ظلم کیږي منګه تماشا کو دا بے غیرتی دو کړه ایمان او بے غیرتی په یو ځل کې دشي ایمان کا واړې لګ د غیرت سړی کا بیدار کړي لګ د غیرت سړی کا بیدار کړي کئی سم نشه کول د مولا صاحب دورا واسو چې په ممبر چاواله چرتا کم ځای کې چې د فلسطینیانو په حق کې د خبري موقع ملاوي تبم کې د دې مظلومانو مسلمانانو په حق کې د خبري د کولو موقع ملاوي تبم کې چې اسم نشه کول الله تخبلاس پورته کېګا بیا به د الله نه سوال کې یا الله د فلسطین د مسلمانانو مظلومانو مرګرتیا وکړه او د اسرائیل ظالمان يهوديان تباہ او برباد زور او د تکبر نشور لا ختم الله دې کیدا سي دعاګانو کې خامخایات ساته حالات پاغي ډیر خراب دي ډیر سخت دي موتا خپل کور کې د خوشاله ورځې شپې سبا کو دا غي هر وخت ماشومان پيري هر وخت واړه ماشومان بچو دا غي په کور کې ماتم او جړا اغي له د خخولو د پاره د مړو د قبرونو سہولت نشتا اغي ډیر په تکلیف دي حدیث کې راځي مسلمان خود یو بدن غوندي دي چې په یو حصہ او اندام د بدن تکلیف نو ټول بدن بیچین او ناقلاري چې ستا په غاخ درد دي ستاله خوب درځي نن د مسلمانانو چې هر ځای کې مظلومتیا ده منگل پی ناقلارتیا پکار دا منگل پی بیچینی پکار دا منگل پی دخپل وس مطابق آواز و چغ پکار دا منگل پی اللہ پدر کے سوال و مینت پکار دے چی اللہ زمنگ امتحان ماخلا او د مظلومانو امدادو کا زمنگ منگ امتحان قابل نہیں زمن میثار خود کونڈو شا چی صرف خیری کولی شو نور اسم نشو کولی تشلاسی یا اللہ اسلامی مسلمانانو ریاستونو فوجونو لا طاقت ورکی خصوصا افواج پاکستان لا طاقت ورکی چې دې ته د ټولي دنیا نظر دی
دا فخر د اسلام د دنیا دے د پاکستان فوج الله دی دی لبره ورکی او د دی پلاس دی الله د مظلومانو د مرستی کارو کی الله دی کی دا سی دغه طعام کولی شي په دې خو خرچه ناراضی کړ خبر روانه و د احد د واقعنا یولسم تاریخ د شوال نن هم دی په یولسم تاریخ د شوال پورز د هفته نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کې کافرانو ته ولا او په دغه ورځ د ډیرو مسلمانانو ویني توی شوی دي خو بیا الله اسلام لبره ور کړې دي تکلیف راغلې دي خو نبی علیہ السلام میدان نه دی پرې خاو دي عمر رضی الله تعالی عنہ ته چاوي تاسو له احد کې شکست ملاو شه دی وینا شکست بالوي چې نبی علیہ السلام د میدان نه تلې زمون پیغمبر په میدان کې ولاړ دی د غشو په باران کې د تور په پړقا کې आवाज کی صحابو تا حلم الی عباد اللہ حلم الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ما پل راشه دا اللہ بندگانو ز پیغمبر دا اللہ ما درو جنیما زد عبد المطلب نوسیما زما وینا نسبم دیر اوچت دے و زما حسب و درجم دیر اوچت دا اوچت خلق میدانون نہ تختی نبی علیہ السلام تا شکست اللہ نہ دے ورکڑ تکلیف پی راغلے دے خو شکست اللہ نہ دے ورکڑ سخت پی راغلے دا غم پی راغلے دے خو شکست اللہ نہ دے ورکڑے اللہ خپل وعدہ پورا کڑی دا چی دا دین اللہ غالب گرزولے دے پہر میدان کی سرد دینا چی دیندار و قربانے ورکڑی اور تاریخی یادی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کا او وجنی درنگ ساتلا چی روانی کو وجلولا ورطوی وید رو ازاد سر یو کمپرومائز کو سودا کو ایتا دا مرگ نا پریدو بچ کو کستا خوخی ستا پزیب ستا پیغمبر مرکو تا با پریدو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی خواه تاسو تا زما و زما دا پیغمبر دا رشتی دا تقدس احساس نشتا مر خلری خبر ادا دا نبی علیہ السلام پخب مبارک کی غنا لارشی مال داغین دا خوخه دا چیز قیمه قیمه شم چیز قیمه قیمه شم ٹکڑی ٹکڑی شم ما تا دا خوخه دا خو چی دا نبی علیہ السلام پخب کی غنا لارشی زدا نشم برداشت کو تاسو ما د مرګ یې راوي او ما ته د نبی علیہ السلام بارک دا خبره کوي قسم د الله په ذات چې د نبی علیہ السلام په خپل کې غنا لاړه شي دا مې نه دا خوخه زدي زارا زارا شم ټوټي ټوټي شم دا مې خوخه نو دې ته وی ایمان دې ته وی غیرت مسلمان غیرتی قوم د اسلام د غیرت مذهب دی اوس د بی غیرته خبره خوان نه کوي پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن اس د گلونو خبری د نرم خبری پستی خبری او کافر لد ہدایت سوال زو انداب مناسب نہیں چھ خدا د اسرائیل یہودیانو ته ہدایت ورکی زما په اندازه دا مناسب نہیں باقی دار چا خپل خوخه دا چې د چا څنګه مرضی خود قرآن ندازا ثابت دا چې کله د ظالم ظلم انتہا ته رسی نو بیا مظلومان اللہ پدر کی د ظالم د پار عذاب غواړي لکه موسی علیہ السلام د فرعونانو د پار عذاب غوښته دي نوح علیہ السلام د خپل قوم د پار عذاب غوښته دي نبی علیہ السلام په احزاب کې د کافرانو د پار عذاب غوښته دي د بنو عامر والو د پار عذاب غوښته دي نن منګم غواړو الله د دنیا د فرعونیان د دې زمانی د يهوديان د عیسایان د هندوان ظالمان د مسلمانانو سره ظلمونه کون کی تباہ و برباد کی مسلمان لا پویا نصیب کی چې دا د یو بل د گریبان نه لا صوباسي او خپل دشمن او پیجنی او دا ټول مسلمانان رونه رونه کی او زمنګ جګړې پدې دي چې امین په پزور وایو امین په پرو وایو خلق خدا پسده او عبد الله پسده عالم پسده سید عالم پسده اس من پدی جنگونه کو یو بل تا کافران والی یو بل تا د کوپر پدوی پدی لگو چې ګوره طرف الیدې نکړل او دو نکړل د موضوع شو استاونه شو داوش انصاف وکي
दुनिया के स शोरू दी और तासु सकावे अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मुसलमानान लपोया वर्की अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।